په مانځه کې په انسان باندې سجده سهو لازمېدل. زما عزتمندو دې نه مخکې ویډیو مونږ کړې وه چې په هغې کې مونږ د سجده سهو طریقه هم ښودلې وه او هغه غلطۍ مو پکې یو څو بیان کړي وي چې دغه غلطو په وجه په انسان باندې سجده سهو لازمېږي. نو هغه کمې غلطۍ وي، هغه کله کې ډېرې غلطۍ وي، نو هغې کې ما یو څو بیان کړي وي او یې کې مې تاسو ته ویلو چې دا پارت 1 ویډیو شوه او بله ویډیو به جوړو پارت 2. هغې کې بیا دا ټول صورتونه تاسو ته زه بیانوم چې کومو غلطو په وجه په انسان باندې سجده سهو لازمېږي. نو دغه صورتونه زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم، دا دغه پارت 2 ویډیو ده، ټیک شوه. او دې کې به زه تاسو ته په آخره کې دغه خبره هم کوم چې په انسان باندې سجده سهو په مونځ کې لازمه شوه او دنه بیا دا سجده سهو پاتې شوه، دا ترې نه هېره شوه، نو دې به بیا څه کوي، آیا دا مونځ به دوباره کوي او که نه به کوي. نو دغه خبره به زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم، ټیک شوه. نو راځو بغیر وخت ضایع کولو دغه ویډیو طرف ته راځو، صحیح شوه. نو کمې غلطۍ چې ما بیان کړي وي هغه ویډیو تاسو وګورئ لږه، ټیک شوه. اب که یوټیوب کې ګورئ په ډسکرپشن کې هغه لینک وګورئ دغه ویډیو، او که فیسبوک کې ګورئ نو کمنټ کې د دغه ویډیو لینک موجود دی، ټیک شوه. نو هغه غلطۍ به زه نه بیانوم کمې چې ما په هغې کې بیان کړي دي، دې کې زه تاسو ته نوي غلطۍ بیانوم، ټیک شو جي. ها یې کې ما طریقه بیان کړې وه، خو دې کې راته مختصرا طریقه زر بیانوم. طریقه د سجده سهو داسې ده چې تاسو نه کله مونځ کې څه غلطۍ وشي، دا مخصوص غلطۍ دي، نو تاسو چې د مونځ کې په اخري قاعدې باندې ناسئ، په اخري التحیات باندې تاسو ناسئ که نه، نو بس التحیات په شروع کوي تر عبده ورسوله پورې به سبق ورسوئ. چې څنګه عبده ورسوله پورې تاسو سبق ورسوئ نو بس یو طرف ته به سلام وګرځوئ، ښي طرف ته به سلام وګرځوئ. نو چې څنګه ښي طرف ته سلام وګرځوئ بس خبرې به نه کوئ، ډایرکټ به بیا سجدې له راشئ، سجدې له به راشئ، 2 سجدې به وکئ، د سجدو تسبیحات سبحان بالاعلى به پکې وای او بیا به تحیات له راپسې تحیات په بیا تحیات نه شروع کړئ تر حسنه وقنا عذاب النار پورې به سبق ورسوئ او دواړو طرف ته به سلام وګرځوئ. بس دا و د سجده سهوي طریقه، ټیک شوه. اوس راځو هغې غلطو طرف ته کومې چې ما هغه ویډیو کې نوې بیان کړي، نوې غلطیانې تاسو ته زه په دې ویډیو کې بیانوم چې هغې په وجه په انسان باندې سجده سهو لازمي، ټیک شوه. نو ټول نه مخکې راځو دعای قنوت طرف ته. نو که چېرې تاسو نه په مانځه کې دعای قنوت یعنی اللهم انا کومه چې په وترو کې ویل شي، ماسوتن مونځ تاسو کوئ او وتر کوئ 3 رکعته، نو تاسو نه د غلطۍ نه دعای قنوت پاتې شوه، دا د نه هېره شوه. اللهم انا تاسو ونه ویلې، بس ډایرکټ سبحان بالعظیم تعالی صورت ختمولو نه بعد نو اوس په تاسو څه کوئ، آیا دا مونځ کېږي که نه؟ نو مونځ بالکل کېږي که دعای قنوت در نه پاتې شو، په شرط د دې چې آخره کې تاسو سجده سهو وکئ، ټیک شو. اخري قاعدې باندې چې تاسو کینئ په 3 رکعت باندې عبده رسوله پورې چې سبق ورسوي، بس یو طرف ته به سلام وګرځوئ او 2 سجدې به وکئ، بیا به راپسې تحیات په ابتدا نه شروع کړئ تر آخره پورې به سبق ورسوئ، بس تاسو مونځ صحیح شو، ټیک شو جي. دا بل صورت شو، صحیح شو. دغه شان تاسو بالفرض د مانځه په 2 رکعت ناسئ، ښه مونځ کې کم مونځ کې چې 2 قاعدې وي یعنی د 3 رکعتو مونځ دی یا 4 رکعتو مونځ دی، نو بیا خو دې کې 2 قاعدې وي که نه، 2 تحیات وي که نه، یو په 2 رکعت باندې کېناستل او یا او بل بیا په 2 ځل باندې اخري قاعده کول، نو دا کم چې تاسو لومبانۍ قاعده وي دا واجب ده، ټیک شو. که دا در نه پاتې شو بیا خو سجده سهو کول دی، ټیک شو. خو که دا چېرې تاسو وایئ وخت حد توجه سره دا ورئ التحیات تاسو شروع کړې ده او تر عبده ورسوله پورې سبق پکې ویل وي که نه، هغې نه بعد بیا 3 رکعت ته ودرېدل وي، نو تاسو پکې اوس سبق عبده ورسوله نه ورواړو یعنی درود شریف مو شروع کو، نو آیا اوس په تاسو څه کوئ؟ نو اوس دې کې سجده سهو لازمېږي، اوس دې کې لږ غونتې توجه ورته وکړئ. که تاسو تحیات نه بعد عبده ورسوله نه بعد اللهم صل شروع کو، نو اللهم صل علی محمد، د محمد دې دال ته تاسو سبق را ورسولو یا مو د دې دال نه سبق ورواړولو، ټیک شو. د محمد دی دال ته مو سبق را ورسولو یا مو د دې نه سبق ورواړولو، بس په تاسو باندې سجده سهو لازمه شوه. اوس چې تاسو به بیا ډایرکټ ودرېږئ مونځ به برابر کې چې اخري التحیات باندې تاسو کېنئ، نو بس دغلته بیا سجده سهو کوئ، ښه. او که چېرې سبق مو اللهم صل علی محمد د دال ته رونه رسېدئ، د دې نه مخکې تاسو ته یاد شو چې هو 3 رکعت ته خو پاسېدل دي، اللهم صل خو پکې نشته دی، بس محمد دی دا نه مخکې تاسو ته دا یاد شول او چپ شوئ او بیا ډایرکټ 3 رکعت ته پاسېدئ، بس بیا په تاسو سجده سهو نشته دی، بیا ښه بیا مونځ صحیح دی. بالفرض تاسو اللهم صل صرف وویلې او یاد شو ته ډایرکټ ودرېدئ سجده سهو نشته دی، یا اللهم صل علی تر دې علی پورې مو سبق را ورسولو بیا هم نشته دی، یا اللهم صل علی محمد دال مو اونه ویلی محمد مو پورا ادا نکو بیا هم تاسو باندې سجده سهو نشته دی. خو که دال ته ورسېدئ یا مو د دال نه سبق ورواړو، د محمد دال نه مو سبق ورواړو یا مو ورسېدئ، بیا سجده سهو لازمه شوه، ټیک شوه.
دغه شانته دام صورت شو بیا هم سجده سهو لازميږي. دین علاوه دام یو انتهایی ضروری صورت ته دام خلکو ته ډیر راپیخیږي. کله کله د 2 رکعاتو مونږ یا 3 رکعاتو مونږ نو په چې 2 رکعاتو مونږ یا 3 رکعاتو مونږ نو په لومبي رکعات کې ناستل نشته کنه او په دریم رکعات کې ناستل نشته ډایرکټ اترېدل دي. نو بس دا بعضی کسان د غلطۍ نه په التحیات باندې کینو آیا اوس په دې باندې سجده سهو شته دی او کنيشته دی. ټیک شو ها نو کدی دومره کې ناستل کنه په لومبي رکعات کې ناست یا په دریم رکعات د 3 رکعاتو مونږ په دریم رکعات د غلطۍ نه کې ناستئ نو تاسو په تحیات باندې دومره ایثار شي چې هغه درې پیری سبحان ربي الاعلى ویل شي. دومره ایثار شي یا د دینه ایثار شي دینه زیات ایثار شي بس په تاسو باندې سجده سهو لازم شوه او کله شانتي ایثار شي التحیات باندې په لومبي رکعات باندې یا په دریم رکعات باندې کې ناستئ لک شانتي او تاسو ته ډایرکټ یاد شو دونه نه ایثار شوي چې کې درې پیری سبحان ربي الاعلى ویل شي د دینه کم ایثار شوي او تاسو ته بیا یاد شو بس ډایرکټ ودرې دی بیا سجده سهو په تاسو باندې نشته دی. ښه ټیک شو او که د دینه زیات ایثار شي بس بیا په تاسو باندې سجده سهو لازم شوه. صحیح شو یو دا صورت شو. دغه شان یو بل انتهایی هم صورت د دویم رکعت چې کله شروع وي کنه او په سجدي باندې انسان پروت وي نو کله چې د سجدي نه راوچتېږي نو التحیات کول دي کنه په التحیات کې ناستل دي کنه نو بعض وخت انسان غلط شي دویم رکعت سجدي نه چې کله راوچتېږي نو ډایرکټ ودرېږي او بیا تحیات لراشي په تحیات باندې بیا کینی نو آیا په دې باندې سجده سهو شته دي او کنيشته دي. دې صورت ته په توجه سره غوږ کېږدئ. ښه زما د لاسونو ته بلک شان تاسو ګورئ. ښه نو کله چې انسان په سجدي باندې پروت وي ټیک شو نو سجدي نه چې کله راوچتېږي چې سجدي باندې کله پروت وي دا پتنانې د یو بل نه جدا وي ګوډې خو یو بل سره داسې لګېدلې وي زما دې ګوتو ته وګورئ او پتنان یو بل نه جدا وي خو چې کله داسې راوچتېږي که نه نو دا پتونونه چې دي دا یو بل سره داسې ولګي لږ شانتې ولګي داسې که نه نو چې څنګه بیا ورو بیا اوچتېږي نو بیا داسې اوچتېږي ورو ټیک شو خیال مو دی که نه دا پتونونه یو بل نه داسې اوچتېږي. صحیح شوه نو که چېرې ګورئ دې د دومره ودرېدو دومره اوچت شو چې دا پتونان چې دي که نه بالفرض دا پتونان دي دا او دا پتون دی بالفرض دا پتونان یو بل نه جدا شولې دونه ودرېدو چې پتونونه یو بل نه جدا شول بس اوس په ده باندې سجده سهو لازمه شوه. صحیح شوه خو که دې دومره راوچت شو التحیات نه دومره راوچتېږي چې پتونونه یو بل نه جدا نه شول پتونونه لا یو بل سره لګېدلي دي او دته یاد شو ډایرکټ کېناستو بیا سجده سهو نشته دی پې خو که چېرې پتنان یو بل نه جدا شو یعنې مکمل ودرېدو یا دومره اوچت شو التحیات نه دومره اوچت شو چې دا پتونونه یو بل نه جدا شول بس په ده باندې سجده سهو بیا لازمه شوه. ښه بیا به اخره کې سجده سهو کوي. ټیک شوه ښه یو صورت دا شو. دغه شان یو بل صورت او دا صورت خاص کر د امام دپاره دی. ښه که چېرې څوک جمع ته وړاندې شول او دا غلطي ته نو شو ښه نو دې ته اوس توجه وکړئ. ښه نو بعضې مونځونه چې دي هغې کې په ورو سبق ویل دي الحمد او صورت په سلو اواز باندې وایي سري مونځ ورته وایي. ټیک شو او بعضې دي چې هغه جهري مونځ دی یعنی په تیز اواز باندې پکې امام سبق وایي یعنی ماسپښین او مازدیګر کې په ورو اواز باندې دی که نه سبق او دا رنګې سحر ماښام او ماسخوتن دې کې چې کوم ډک رکعتونه دي دا په تیز اواز باندې انسان وایي که نه دا سورت فاتحه او سورت دا پکې په تیز اواز دی. ټیک شو نو که چېرې اوس غوږ شي ورته چې کوم کسان جمع ته کله کله مخکې کېږي هغې دې ته توجه وکړئ. ټیک شوه نو که چېرې د تیز اواز والا مونځ دی د جهري اواز والا مونځ دی سورت فاتحه او سورت پکې په تیز اواز باندې ویل دي. ټیک شو نو د دې مونځ یې وتړلو او په سلو اواز پکې سبق شروع کو الحمد پکې پرو اواز شروع کا نو آیا اوس په دبان سجده سهو راځي او کنه نو دې ته توجه وکړئ. که د تیز اواز والا مونځ دی د پکې کم از کم 3 آیات چې دي د پرو اواز وی لکه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر مالک یوم الدین پوری د پرو اواز باندې ویل د تیز اواز مونږ چوي یا د دې مالک یوم الدین سبق ورواړولو د پرو اواز باندې ویلي مسجد د سهو په دمانه لازم شوا. ټیک شو او که د 3 آیاتونه کم آیاتونه وي 2 آیات پرو اواز ویلي یا یو آیات پرو اواز ویلي یا لک شانته سبق پرو اواز ویلي بیا د سهو نه لازميږي. ښه ټیک شو او دا غرنګي درو आवाज مونږم چای کې 25 आवाज باندې سورۃ الفاتحه شروع کا. ټیک شو باز وکاتی کنه سړی فینشي بس په سلو आवाज ول مونږ سورۃ الفاتحه پکې شروع کی. ټیک شو لکه زموږ جماعت کې خپل یو کسو یو کمکل شان کسو اور پس رست ولاړو امام صاحب چو نو پتیز आवाज باندې نماز پخین مو شروع الحمدلله رب العالمین دې پتیز आवाज شروع کوم ساته دا کمکل کس چو لکه ساده شانته دی ته مانځ کوي خاموش په مانځ کې وته خاموش نو زمې عزت مندو
کدرو आवाज والا منځي او دا تاسو په تیز आवाज باندې شروع کو او کم از کم 3 آیات مو پکې په تیز आवाज اوویلې یا مو درونه زیات آیاتونه پکې په تیز आवाज اوویلې نو سجده سهو په تاسو باندې بیا لازم شوخه او که درو آیاتونه مو کم آیاتونه په تیز اوویلې بیا چپ شوي بیا سجده سهو نشته دی ټیک شو دا به زموږ ترمنځ دا یو څو صورتونه دي نه علاوه نور صورتونه پکې شته دي چې کوم غلطو پوجا په انسان سجده سهو لازميږي یعنی دا قشانته که څوک چپ پاتې شو په مسکه چپ پاتې شو قرات هم پکې نه الحمدلله پکې نه بس چپ ولار دی او ځان له مسکه ښه نو بس دې کې چپ ولار دی او دومره پکې ایثار شو چې دې کې درې پیری سبحان بالاعلى ویل شي دومره ایثار شو د دینه زیات ایثار شو بس د سهو په دمانه لازم شو او کنه نه کم ایثار شو بیا د سهو نه لازم ټیک شو دینه علاوه نور صورتونه پکې شته خیر کچا درا پیږي کی کمنټ کې رابطه کولی شي ان شاء الله زو په بیا تاسو په کوم ټیک شو او ها که فرض چانه پاتې شول کنه فرض دا په د سهو نه راګرځي یعنی رکوع د نه پات شو سجده مو د دوه سجدو په ځای مو یو سجده وکا دا په سجده سهو نه راګرځي ښا دوباره به مونږ بیا کوي ټیک شو ښا اوس هغه خبره ترازو چې په چا باندې سجده سهو لازم شوا او دا سجده سهو ته نه هیر شوا نو اوس په دې سکی ټیک شو اوس دې ته توجه کې زموږ بندو نو ګوري وته کچري تاسو باندې سجده سهو لازم ادا او تاسو ته اوس په اخیری اتحیات باندې نه صحیح درود شریف مم پکې شروع کړی دی الله عبد رسول صلی الله علیه وسلم ګرځول دی یو طرف ته کنه تاسو پکې درود شریف شروع کړی دی او دا کې په منځ کې تاسو ته یعنی حسنات او قنا عذاب النار نه تاسو ته مخکې را یاد شو بس بیا وبډاری یو طرف ته سلام ګرځوي او سجده صاحبو کې مسخ به مصحیح شي ټیک شو او کو تاسو یو طرف ته سلام ګرځول دی حسنات او قنا عذاب النار مو ویلي یو طرف ته تاسو سلام وګرځولو او بیا درته را یاد شو چې سجده صاحب لازم وا بس یو طرف ته سلام ګرځول دی بس دا به ډایرکټ دا سجده صاحب علیه السلام شي بس سلام وګرځوي ډایرکټ په سجدو لراشي او درې پیری به سمې الاولوي او دواړه سجدي وکړي بس بیا به سبق شروع کړي ټیک بیا هم صحیح شو او دغه شان که تاسو دویم طرف ته سلام ګرځوي او دلته تاسو ته را یاد شو چې سجده صاحب په ما باندې لازم شوی و بیا به چې څنګه سلام وګرځوي ډایرکټ په سجدو لراشي دوه سجدي وکړي سبق به بیا تحیات په ابتدا نه شروع کړي او اخره پورې ورسوي سلام وګرځي موږ به بیا هم صحیح ټیک شو کچره دویم طرف ته سلام وګرځولو او دوی هم مخه مراتو کو خو لیکن خبره ملاقات نه دي او دومره ایثار شوی نه چې آی کې درې پیری سبحان الله اعلی ویل شي د دینه کم ایثار شوی او بیا تر ترا یاد شوا بس بیا به ډایرکټ دوه سجدي وکړي سلام بیا نه کوي بعد دوه سجدي وکي او اپا بس التحیات په شروع کې او تر اخره پورې بس سبق ورسوي بیا به سلام وګرځوي بس دا به موږ برابر شي ټیک شو ها اوس تاسو اوس دې ځکه توجه کوي سجده سهو تاسو نه مکمل هیر شوی دا دوالو طرف ته سلام وګرځول او دیغه ذکر اسکار کو 15 منټه بعد تاسو تر یاد شو یا 10 منټه بعد یا نیمه ګنټه بعد تاسو تر یاد شو ټیک شو چې هو ما باندې سجده سهو لازم شي و او ما مسکه اونکه ما هیر شو اوس پس کوي نو ګوري ښا کدا مازیګر موس کې تاسو نه بالفرض مازیګر موس داخلو ښا ټوله کې داسه ده که مازیګر موس کې پتا تاسو باندې سجده سهو لازم شو او تاسو نه هیر شو مکمل هیر شو سلام ګرځول نه بعد هم 15 منټه بعد تر یاد شو یا نیمه ګنټه بعد تاسو تر یاد شو نو بس اوس په داموس دوباره کوي کله مازیګر موس کې تاسو نه سجده سهو پاتې شو او مازیګر موس ټیم لا ختم شوی نه دی ماخام اذان لا نه دی شوی بس هم داموس په دوباره کوي خد دا واجب الاعاده لازمي دی واجب الاعاده د دې واجب الاعاده یعنی لازمي دی واجب دی د اعاده کول دوباره کول ټیک شو موږ به دوباره وکړي ټیک شو ها اوس تاسو نه د مازیګر په موس کې دا سجده سهو هیر شو او ماخام تاسو تر یاد شو ما خام در ترا یاد شوا یا مسخوتن تاسو ترا یاد شوا نو اوس پس کوي بس اوس اسم کوي ښا اوس د موس قضا راګرځول ضروری نه ده بس هغه ټیم کې مازیګر ټیم کې تاسو د سجده سهو پاتې شو مازیګر په ټیم کې د دې موس دوباره راګرځول واجب چې مازیګر ټیم نه اوته بس د موس بیا تاسو قبول شو خو په ناقص قبولیت سره په کم ثواب سره تاسو د موس قبول شو ها هغه پوره ثواب پیدا نه ملاويږي خو په کم ثواب سره تاسو د موس قبول شو د دې دوباره بیا ضرورت نشته ده ښه مازیګر ټیم کې سجده سهو در باندې لازمه ده او تاسو نه هیر شو ماخام در تر یاد شو ماسوتن در تر یاد شو بیا سجده سهو نشته ده داموس دوباره کول نشته ده ښه او که مازیګر ټیم کې د تیار شو بیا به دوباره کوي ټیک شو کبيان پکې خبري کمنټ کې رابطه کول شي ښه الله رب العزت مو خوشاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان